تفسیر سورة البلد بزبان قاضی فضل اللہ جان ایڈوکیٹ. سورہ البلد موضوع د سورت پڑھنبنو سلورو آیتونو کی دا ذکر دی چی دنیا دا دا مشقتونو ظاہر ہے. دری دنیا کسے بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد چی انسان ہے غمونو کی موقع تیرے تکلیف برازی دربانی ذکر دنیا دا محنتونو ظاہر ہے دا تکلیفونو ظاہر ہے. آیت نمبر 3 کی دا ذکر دے چی دا دا انسان خام خیالی دا چی کدے داوئی چی زمان دا پاسد لوی قوت نشتا ذکر دے دا مال دا وجہ دا فکر تورسی چی اس ما سر سوک سکولے شی چی دیر مالدار شی ٹیکنالوجی ورسر رشی وی ما سر سوک سنشی کولے. اللہ تعالیٰ داوئی چی کم خدای تعالیٰ دا قدرتون در کری دی آپ تا قادر ندے یعنی تعالیٰ اس طرح قوت در کرے دا وگونے دا ٹول اس چا در کری اللہ ناغا پتا کنٹرول ندی سکولے. یا دا غالی اخلاق کو تذکرہ دا چی انسان دا سے اخلاق پکارو خودے نکری کوئی کل دے با دا برکت مالک نی کنیو کل دا بدبختہ مالک نی. لا اقسم بهذا البلد لا اقسم نا قسم کو بهذا البلد پدی خار بانلے مراد خار نا دا مکی معظم خار دے مراد خار نا دا مکی پیغمبر علیہ السلام حدیث کی راضی کرے چلے ہجرت پر شپا باندے حضور علیہ السلام مکی معظمین باہر ہوتا ادا مکی روڈ ہوتا مکی طرف تا کمرات مکی طرف تا کمرات لو نو یک دم اس وقت خواہشو کا چکاش دے خپل کورتا واپس لارے نوی یا مکتو انکی احب البلاد الیا او الاللہ عز و جل او مکی قسم دے تو زمان دے رفخہ ہے دا خدایم دے رفخہ ہے زمان دے رفخہ ہے دا خدایم دے ذکر دا خدایم کو پکیری. لا اقسم بهذا البلد حاجت قسم تنستا خبیاؤں قسم کو پدی خار دا مکی باندے وانت حلم بهذا البلد او تو پیغمبرہ حلال پدی خار دا مکی معظمے باندے نو تا حلال یو مانا کوئی چاہدا کر جتا پیدائے پدی خار دا مکی کے یو مانا ہے دارا چتا سی تا پیدائے دویمو مانا چتو سیدھن کے پخار دا مکی معظمے کے وہ اصل معنی ہے دارا وانت حلن تا حلال پدی خار دا مکی معظمہ کی جنگ کول ناروا دی مکہ معظمہ کی جنگ کول ناروا دی. قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوم حتی قاتلوکم فی مسجد حرام خاص خواہشا کے کافران سرون جنگ مکوئی ہاں کاغی در سر جنگ شروع کنو بی اقبل دفاع اقو لازمی دنا بقول دفاع اقول او پیغمبر علیہ السلام چې د مکی معظمه د فتح په موقع باندې مکی ترا دل شو حضور فرمای احلت لی ساعه دیو غنټه د پاره ماته الله تعالی دای جرد کسو په نه مرتا کسو په نه مرتا صحیح. وانت حل بهذا البلد ووالد نو صبر لا اقسم بهذا قسم می دی په خار د مکی معظمه باندې چې په دې کې ستاسو ژوند یقینا ډېر مشقت والا کیږي ژوند دې نو پیغمبر علیہ السلام د مکی والے ژوند تاسو ته معلومه صورت تکلیف والو یوا وانت حل بهذا البلد مکه معظمه دې کې جنگ کول بتانا پر جائز کیږي او دغه مرحله تر رسیدل ډېر مشکل کار دی دغه مرحله تر رسیدل ختمه کړه خیراتی کو نه شو پیغمبر علیہ السلام پورے شپږ وکاله مسلسل جنگونه کړو دا غي قوت کمزور کړو تبي مکی ته وردن شو نو پاسانه وردن شو کله تکلیف زبا دا دوا یو مشقت دا چې مکه معظمه کې یې نو تکلیف دی چې مکه معظمه ته فاتحانه د نکیږي د تکلیف د مراحل نه تیریږي صحیح. او درین ووالد لقسم دې په پلار باندې کوم پلار باندې یعنی هر پلار چې د اولاد لپاره مشقت کې ژوندونه کوي دا د شپې تاسو جاب کوي ځای پاره کوي ها کيو ځان دې وخت به جماعت کې چې به ډوړ راوال تا پرتاو کچن چې تا وپړه نمنډه تل سره پاره اولاد لپاره ووالد لقسم دې په پلار باندې چې هم مشقت کې دې وما ولدا ومن ولدا اقسم دې آچا باندې چې بچي دي ګورې دې نمور ولدا معنا مور نمورم په تکلیف کې چاره پر دا اولاد لپاره د شپې ماشوم جاری امور غریب ورته تاسو نه صحیح امور غریب ایون کدا بچي داس پیژرم شي وجه تکلیف پر راشي نو د مور زړه دوړيږي کدا څنګه لقد خلقنا الانسان تاکک سرا مونږ پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان تاکک سرا مونږ پیدا کړی انسان فی کبد په مشقت کې ایحسبو آیا دې خیال کوي الله یقدر علیه چې قدرت باندې نشي د باندې احد اسوک یقول دی وی الکو مال لبدا
اهلاک معنا دلته انویسټمنټ دی. الک مال اللبنا چې ما انویسټ کړی دی ډیر زیات مال، دومره شیر مې دي په څه کې پته شي کې په AT&T کې، او دومره شیر مې دي نارتھ ویسٹ ایئرلاین کې، او دومره شیر مې دي په والمارټ کې، او دومره شیر مې دي راز کې، یا هر څه کې یا ګور دی وای ما انویسټ کړی دی مال. چا دومره ډېر انویسټمنټ وي هغه وایي ما باندې اوس غالب راتلونکی نشته. ایحسب آیا دې خیال کوي علم یره احد چې نه دی لیدلی چا، علم یره چې نه دی لیدلی چا، علم نجعل له عینین. الله تعالی وایي دا د خام خیالي ده چې کوم خدای د هره پرزه جوړه کړې ده هغه د ټولو پټو ښکارو باندې عالم هم دی چې څه وخت هم غواړي داسې به راګېږي. صحیح شو. کمپیوټر چې د چا په لاس کې، کمپیوټر چې د چا په لاس کې کنټرول سیسټم د چا په لاس کې، نه کمپیوټر باندې څه کلیک کولی چې نه کلیک کولی چې څه واش کول غواړي نو واش به کې سپیډ کول غواړي نو فیډبیک ورته نه. الله تعالی وایي چې ټول د کمپیوټر بټن خو زما لاس کې ده، نو زه کوم شی ځان طرف راخل غواړم را به کوم نیول غواړم او به نسم کوم ریلیز کول غواړم ریلیز به کوم. علم نجعل له عینین آیا ندی ورکړي موږ دته عینین دوه سترګې، ولسانا عجبا وشفتین ادوه شونډې. نو سترګې د کتو دپاره، سترګې د کتو دپاره چې شی وګوري، او جبا دا د ایکسپریس کولو دپاره چې ذهن کې رسېږي چې هغه بهر ته راوباسي. نو د سترګو په واسطه د بهر څیزونه سړی دماغو ته ورکوي، او د ژبې په واسطه د دماغو څیزونه بهر ته راوباسي. د سترګو په واسطه سړی څه کوي؟ دماغ ته ورننه باسي شیونه، او د ژبې په واسطه چې په دل دماغ کې څه خبر راغلي په ژبه بهر راوباسي. او شفتین شونډو باندې د خوبصورتي جوړه ده، شونډو باندې څه دي؟ د خوبصورتي. اصل خوبصورتي نه د ژبې کلام موقوف دی په دوه درېو شیونو باندې، په حلق باندې، په ژبه باندې، په غاښونو باندې او په شونډو باندې. یعنې ژبې کمال په درېو شیونو دی. نمبر 1 حلق، څه شی؟ حلق. نمبر 2 غاښونه، او نمبر 3 شونډې. نه کله چې حلق کار نه کوي خبره کولی شي لږ زور سره، کله چې غاښونه نه نه او سره کوي دی وایي سره، کله چې شونډې دواړه کټ کړي صحیح. ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین، اخودلی من تدولاره د خیر او د شر. فلقتحم العقبة پس دے ند داخل شوی العقبة. عقبہ اصل کی د غره شاته کوم مشکل ځای چوي، د غره شاته مشکل ځای. فلقتحم العقبة دے نه داخل شوی هغه سخت ځای ته. وما ادراک اس شي خبر کړي تم العقبة چې دا سخت ځای د غره شاته څه شي دی؟ فک رقبه، آزادول دي د غلام یا د وینځي، آزادول دي د غلام یا د وینځي. نو مال لګول انسان ته ډېر ګران کار ښکاري. دا داسې ده لکه چې دی غر ته خېږي او بیا کوزېږي یا شاته سخت ځای ته ورځي. او پته نه چلته چې یو کینین ډېر څه ورته خلک وله کتولی دي، ګرینډ کینین. نو ګرینډ کینین هغې ته تلل ګران دي، کوزېدل ورته هم ډېر ګران دي. الله تعالی فرمایي چې دا غلام او وینځه آزادول یعنې پیسې لګول انسان ته داسې دي لکه چې د غره سر ته خېږي او بیا یې په کته کوزې. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة آزادول د یو غلام یا د وینځه دي، او اطعام یا ډوډۍ ورکول اوږیتا فی یوم په هغه ورځ کې ذي مسغبة چې ډېره د لوږې ورځ وي، یعنې خلک چې ډېر حاجتمند دي په کومه ورځ باندې خوراک ته، نو په هغه ورځ باندې خلک په خپل خوراک کې ځان سره شریکول. دا داسې لکه ګرینډ کینین ته ختل او بیا کته کوزېدل. یتیما ذا مقربة هغه یتیم ته چې د رشتې مالک د تا سره، او مسکینا یا مسکین ته ذا مقربة چې په خاورو کې خړ پروت دی. ثم کان من الذین ابیا دې من الذین دا کوونکې د خیر د هغه چا نه آمنو چې ایمان راوړی دی. ځکه دا شرط دی، ایمان د عمل د قبولیت شرط دی. ایمان د عمل غیر مسلم هغه یتیمانو سره امداد کوي که نه کوي؟ بل حاضر آپ سنے جی مسکینان سره کوي کنه کوي، د ویل فیر کارونه کوي کنه کوي، خو څوک چې ایمان نشته نو د خدای په نسبت باندې ریوارډ هم نشته. بس دنیا کې نعمت او فیم دی، آخرت کې ریوارډ. ثم كان من الذين او بیا چې وی دی دا چانه چې ایمان راوړی دی وتواصوا بالصبر، او هغه چې یو بل ته وصیت کوي بالصبر د استقامت، وتواصوا یو بل ته وصیت کوي بالمرحمه د نرمۍ کولو یو بل سره. اولئک دا کسان اصحاب المیمنه. نو مرحمه اصل کې دې ته وایي چې سړي باندې کوم تکلیف راشي او ته ورته سپورټ ورکړي، نو دې څه وایي
مرحبا او دا څه ونه چې د سرفیس باندې نه زړه د اخلاص د زړه د ګهرایو چې ولا کوم سپورټ ورکړي دې ته وایي مرحبا. اولئک دا کسان اصحاب المیمنه دا د برکت مالکان دي، والذین کسان چې کفر کړي د آیاتونو زمونږ هم اصحاب المشأمه دا ملګري د بدبختۍ دي، علیهم نار په دوی باندې اور دی موصدتن چاپیره نه بند شوی داسې اور به لاندې به باندې به ښي طرف ته به ګس طرف ته به مخې ته به شاته به چاپیره نه به اور کې راځي ساري الله دې موږ بچ ساتي. نو سوره البلد خلاصه سورت چې انسان مشقت کې پیدا دی چې دنیا کې نو مشقت به تیری دا د خام خیالي ده چې کني د مالدارای د وجه به ځان د هیڅ چا کنټرول کې نه ګڼي. اعمال صالحه په قید د ایمان، اعمال صالحه په قید د ایمان دا د برکت باعث دي.